السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه یم کامران خټک. مونږ سره موجود دی زمونږ ملګری شهنشاه هم. مونږ نوشهره کلا بهرام خان خیل کې موجود یو او دلته هغه نوجوان سره موجود یو چې بلدیاتي الیکشن ته میدان ته راوتی. یو مضبوط سوشل ورکر دی، سماجي کارکون دی، په دې علاقه کې ورځ شپه د خلکو منډې تړلې وي، د هغوی مسلو باندې فوکس وي. نو دی سره به یو څو خبرې کوو. الیکشن ته راوتي، الیکشن کوي، بلدیاتي الیکشن دی، جنرال نشست نظامت بهرام خان خیل نه ولاړ دی. شاه فیصل بای ډېره ډېره مننه، تاسو موږ له ټایم راکو. موږ لومبنی سوال به دا کوو چې شاه فیصل څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ټولو مشکور یم چې تاسو موږ ته راغئ او په شارټ نوټس باندې راغئ او موږ ته مو ټایم راکړو، عزت مو راکړو. ټول نه مخکې خو به دا ته وایم چې زه د محله بهرام خان خیلو کې پیدا شوی یم او دلته مې نمبر 3 سکول د شهنشاه باچا زما کلاس فیلو هم دی. او جی او د هغې نه پس چې کوم دی نه بیا های سکول ته لاړم. میټرک مې پرایویټ بیا وکړو ځکه چې زما ګریلو احداث یو چې مطلب د مسایلو او غربت د وجې نه ډېر زیات د غربت د وجې نه نو بیا کالج مې یو 3 میاشتې ویلی دی او 1993 کې چې کوم دی نو ما الحمدلله میټرک کړی دی. او د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا زه کالج ته هم تللی یم، یو 4 میاشتې تللی یم، خو چونکې د غربت د وجې نه چې کوم دی نو جاري مو نه ساتله. ای سره بیا ما ورسره داسې کار وکړو چې زه مطلب د مزدورۍ ته مو لاس واچولو. جي مزدوري مو کړې ده الحمدلله، پوه شوې. او د الله پاک کرم دی را باندې. بیا د هغې نه پس ما دغه مې وکړو، اف ایم مې وکړه، بیا پرایویټ مې کړې ده او ورپسې مې بیا بي اے وکړه. د الیکشن ته په کوم دغه راوتې څنګه راوتې؟ سیاست سره مو شوق و؟ یاره جي بس او جي زه خو د سوشل ورکر یم او دې نه مخکې پیپل پارټۍ کې وو جي ابا او اجداد. او بیا چې کله پیپل پارټي بېنظیر نه دغه شوه ختمه شوه، الله دې هغه وبخي، د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو ما ته هغې دا پارټي دې نور خلکو ته پاوله شوه. نو بس بیا مونږ د پیپل پارټۍ د خیر آباد وې او د هغې نه پس په پی ټي آی کې دې ټینیور کې چې کوم دی نو ما ته وګوره مولانا مجاهد خان صاحب د الله پاک وبخي، زه د هغه هم پتنګ وم او هغه سره مو د هغه نه پس او جي الله پاک د دغه قبر د نوراني دغه نه ډک کړي. هغه یو ډېر مرد مجاهد و او داسې خلکو سره د ما واسطه راغلی ده. نو بس د هغې د وجې نه زما کې یو جذبه غوندې اوچته شوې چې د خلکو خدمت دې وشي او الحمدلله دې وخت کې پی ټي آی سره یو د پی ټي آی په دغه باندې. نوشهره کلا کې ستاسو په دې ویلیج کونسل کې داسې څه غټ کارونه یې چې تاسو کړي او را روان وخت کې به یې کوئ؟ انشاءالله العزیز جي مونږ خو اوس هم د الیکشن پکې راننوتېدو، کنې زمونږ یو کمپین و پوه شوې د خلکو کنوینس کېدو دپاره او د اویرنس دغه دپاره که نه جي چې خلکو کې اویرنس راولو په طریقه باندې. زمونږ مسایل خو بنیادي ډېر زیات دي، بنیادي ډېر زیات مسایل دي، خو بس هغه چیلنجز دي که نه جي، حکومت ته هم چیلنجز دي، اس ډېر ادارو ته هم چیلنجز دي که نه، خو هغې سره دا چیلنج مطلب دا چې دا خلک چې کنوینس وکړه د خیره او دې کې دغه پوهه راغله نو انشاءالله العزیز ما ته وګوره دا ګندګي خو به دې سره هم ختمه شي. او ټي ایم اے خپل دغه باندې لګیا ده کار کوي. زه اوس دې وخت کې ټي ایم اے سره یم جي، سوشل ورکر یم سره او د هغې مکمل تعاون چې کوم دا نه چې صرف زه په خپل نیبرهوډ کې کار کوم. ما بس تاسو سروے کې ما نن کچکول جي صاحب طرف ته کار کړی دی او فیصل چوک مې کړی دی نن جي دا. او د هغې نه علاوه ما سره هغه سپاټونه چې کوم د ډمپینګ دپاره دي د هغې نه مطلب دا چې هغه ما سره نه دي لیکن ما په هلته هم کار چلی دی. دا خلک یو دروغ دغه وایي چې د پی ټي آی یو چټ راځي او په هغې باندې کار کېږي او که نه جي دغه اټ از رانګ ټو سی، دا شی غلط دی، بلکل ټوټلي دا غلط. بلدیاتي الیکشن دپاره اوس تاسو څه پلان دی مهم باره کې؟ مهم خو زما جي الحمدلله بس شروع کړی مې دی او مونږ وایو چې دې کې خو بلدیاتي الیکشن کې خو دونه پاور نشته چې دا خلک ما ته وګوره لیوني شوي دي او ما ته وګوره سړی الیکشن ته نه جي، دا شی هم غلط دی. ځکه چې بلدیاتي الیکشن کې چې کوم دی که نه صرف تا سره ډیټ سرټیفیکیټ، بر سرټیفیکیټ، نکاح نامه او د اوبو مبو نکاسۍ دا نظام لختو مختو او جي او هغه هم ترې لاړو که نه جي. نو ډېر هر څه چې کوم دي نو ما ته وګوره دې کې څه شته نه، خو بس پته نه لګي چې په خلک پوهېږو نه چې دا ولې داسې دې پسې دغه شوي دي او په هر ځای په هر یو ویلیج کونسل باندې څه لایحه عمل جوړ کړی انتخابي مهم
چلوي او جی او زما خو کمپین شروع جی خو تاسو ته الله عزت وکړي تاسو کال وکړو بس ما دا غواړم ما په ځای پرې خو مې چې دې ته ټایم ورکړم ځکه چې تاسو زما درانه خواږه ملمانی او دا بل خو معیار دی شهنشاه باچا خو معیار دی د وړوکوالي د سره خو ما یو ځای سبق ویلی د ما سره په دین نمبر 3 کې سبق ویلی دی جی د سکول کې یو دی ما سره او بیا د خیره صحافت ته لړو او د چې کوم دی نو ځان نور بزنس ته لړم جی کامران بھائی شاه فیصل بھائی جی جی پرویز خان خټک چې هغه سره انتهایی قریبي رفیق کار صلاحکار ای جی ته هغه فرزند مشر زوی عیسی خټک ولاړ دی جی جی نوشهر کلا کې څه پوزیشن دی عیسی خټک تحصیل جی د نوشهر کلان پوزیشن خدا سے دی جی چې دا خو بتاو ته ان شاء الله که خیری په 19 تاریخ باندې الله پاک خیر کی او د خیر سره د الیکشن الله پاک په ډیر خیرونو سره وکي کنه ځکه چې د 19 تاریخ خو به تیر شي ما ته وره خو زه خلکو ته خواست کوم چې خدای ته وګوري مهرباني کوي جنگ جګړه مه کوي ځکه چې د موږ ولی به ما شان قائم و دایمي نو لہذا ما ته وګوره بس دا خو ګوره د هار جیت فیصله الله کړی دي چې څوک به څوک بني بهرل تاسو د عیسی خټک صاحب نو خو یو تاسو ته خپته ته جی دا پلارم ته پته ډکی چوپی بات نه دا خبره نه ده او په ټول پاکستان کې تاسو ماته ورشي بلوچستان ته ورشي تاسو سند ته ورشي تاسو پنجاب ته ورشي اورال دغه یو نوم دی او هغه شانتي ګورم دی الحمدلله دا سه د غزویم دی هغه هم د بنګ دی اوري جی او ته پته ولګي دا خو ان شاء الله ډیر سترونګ پوزیشن دی د خیره سره جی کامران اوس پیغام خپل نشان مسله او نشان زما پیغام ورکوي د الیکشن د ورځې حواله سره خجی نشان زما چې کوم دینو ترماسته جی او په 19 تاریخ باندې د خیره سره د ټول د خپل نایبر هورت هم دا کوم دغه کوم وته تقریب ورکوم چې مهرباني کوي په دغه زما په نایبر هورت کې چې زما کوم مخالف دي هغه دې مله عزت کوي موږ دا نه وایو وای شو دا خو د هار جیت فیصله دي بس ما دا ګوره دغه دا کنه جی او زه خپل نایبر هورت خپل کسانو ته دا وایم د غیر عوام ته دا وایم چې مهرباني کوي تاسو په ترماس باندې ټاپو لګوي د خیره سره نو ما خو دا تاسو زما صفای نه ویني الحمدلله او دای کې ما دغه اکټیویټیز زما کې ډیر زیات دي الحمدلله الله پاک کرم دی او تاسو په باندې مهر وای ان شاء الله دا سیټ چې کوم نه ما الله پاک راکو نو تاسو د ټول مسایل وک خیری حل کو نور مسالې خو نه خو کم از کم دا صفای په لحاظ سره او زګه چې دا نو خاطر ډیر زیات ګند دی او زه ان شاء الله کې یو کمپلینټ سیل وکولم بیا ما ته په باندې خلک کمپلینټ کوي چې وای ترخه د زموږ د ځای ګند دا ګند ان شاء الله کې خیری په منټونو کې به تاسو سبا کو زما پلان کې دا ډوم به فرست پرایورټي باندې زما په ډومي پلان کې دا شامل دی ویلیج کونسل صفای کې خیری بلکې ټول چوکی ټاون د خیره سره بیا خو ما سره نورم اختیارات شي د خیره سره زه اوس هم لګیم او بس دا خواست کوم جی چې د خلکو په دوکو موکو کې دوکه نه شي کنه او صحیح ارو سړیو پیژنې چې کم سړی تاسو ته کار کولی شي هغه ته وټ ورکوي چای هغه د زیم هغه د بل هغه د بل هغه د بل خو چې کم سړی ته کار کولی شي لہذا اسه وټ ځای نه کوي او تاسو ته خواصم کوم چې په 19 تاریخ د خیره سره روزي نو ام اسحاق خان ته وټ ورکوي او ما ته وټ راکوي جی بس دا وګورئ نوجوانان راوستل دا ستاسو دلته کې ګرانو کتونکو شاه فیصل د علاقه کې نه صرف په خپل ویلیج کونسل کې بلکې په ټول نوخار باندې دلته د سوشل ورکر یو سماجی کارکون په نوم باندې مشهور دی او سماجی کارونو کې لویه حصہ لري اوس د خپل ویلیج کونسل نوجوانان قوم دایته میدان کې ولاړ دي او دا د قوم د پاره هم یو ازمیښت دی چې را روان انتخاباتو کې د ویلیج کونسل د پاره د ښه شخصیت ښه کارکن انتخاب وکړي نو زه تفهیم کامران خټک او شهنشاه تاسو نه اجازت غواړو الله په امان